بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ خو موس کو خو د هغې فرایض واجبات او سنت طریقه مونږ ته معلومه نه نو دا زده کې ګوره په موس کې 14 فرایض دي که یو فرض پاتې شو غلطۍ سره یا قصدن ستا مونځ نه شو او واجبات 14 دي که واجب دنه قصدن پاتې شو مونځ نه کېږي خو که غلطۍ سره پاتې شو یو واجب یا ډېر واجبات بیا سجده سهوا کوي په آخري قاعده کې به یو طرف ته سلام وګرځئ 2 سجدې به وکړي بیا به تحیات نه شروع کړي تر آخره پورې دا طریقه ده. اوس فرایض کم دي واجبات کم دي 14 14 د دین او اسلام ډېرې خبرې کوو ټرک کې نه ځایږي خو فرایض او واجبات راته یاد نه دي ټول خلک سجده سهوا کوي هلکه سجده سهوا دې ولې وکړه واجبات چاته هم نه دي یاد سجده سهوا کوي هلکه ولې دې وکړه واجبات واوروه ولې ورځي نه نو فرایض او واجبات یاد کړئ بدن پاک کپڑے پاکے چټول بدن دې پاکي کپڑے هم دې پاکي ستر پټول او قبله ته مخ کول وخت پیژندل چې کوم موس کوم نیت کول په خولې سره ضروري نه دی په سره نیت کافي دی هر یو نیت په زړه سره کوئ په خولې سره نیت نه فرض دی نه واجب دی نه سنت دی مستحب هم نه دی ولا عبرة للذکر باللسان فتح الامگری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 1 دا نویت سنت الاعتکاف دام نشتا و بصوم غدن نویت من شهر رمضان دام نشتا نویت ان اتیمم دام نشتا دون عربی کې نیتونه مو جوړ کړي چې خلکو ته یادېږي نه بس پښتو کې وړه کې ووایه چې تیمم کومه جنازې در عالمه او اختر مونځ دی بس الله اکبر نور مسلې خو تا ته معلومې چې دې کې امام پسې ولاړم وړه کې شته څونه تکبیر نه تا ته پته شته وخت پیژندل نیت کول دا فرائض بار دي ته وي شرایط او دنه فرائض لومبي الله اکبر فرض دی نور الله اکبر کنه پاتې شو موس کېږي لومبي الله اکبر پاتې شو مونځ نه کېږي دعای قنوت الله اکبر واجب دی او د عیدین او جنازې الله اکبر دا واجب دی خو سجده سهوا پکې نشته ټول الله اکبر دا سنت دی که پاتې شو خیر دی مخکې رستو شو خیر دی لومبي الله اکبر فرض دی ولاړه فرض د په ناسته مونځ نه کېږي قرات 3 آیتونه واړه یا یو اوږد آیت دا فرض دی سوره فاتحه بیله او صورت ملاول دا واجب دی دا بل چپټر دی او رکوع 2 سجدې آخري قاعده دا فرض ده میس کې قاعده واجب دی دا 14 فرایض شو یاد کې بار بار اور 14 واجبات دي یو یا ډېر واجبات پاتې شو تاسو ته ما ووایي حکم سوره فاتحه ویل د امام د پاره یوازې څوک موس کوي څوک چې امام پسې ولاړي هغه سوره فاتحه نه وایي من صلى ركعة چا چې یو رکعت داسې وکړو فلم يقرأ فيها بأم القرآن او سوره فاتحه پکې اونوي فلم يصلي هغه اونک الا ان يكون وراء الامام او که امام پس ولاړی بیا به نه وایي هذا حدیث حسن صحیح دا حدیث حسن دی صحیح دی ترمذی جلد نمبر 1 صفحه 149 سوره فاتحه ویل واجب دی خو امام پس نه سورت ویل واجب دی دو شو تقدیم تأخیر ترتیب تعدیل دا سلور شو ترتیب په ترتیب سره موس کول تعدیل په مزه مزه رکوع سجده کول چې ټونګې دی وې مونځ نه کېږي صلی فانک لم تصلی حدیث مسیء الصلاه او تعدیل نه پس تقدیم سجده رکوع نه مخکې نه کې تأخیر 3 سبحان الله په مقدار خاموشه پاتې نشي نو شپږ واجبات شو سوره فاتحه صورت ملاول تقدیم تأخیر ترتیب تعدیل مطلب میں بیان کو دعائے قنوت تکبیر قنوت دا تشو دعائے قنوت واجب دے اور تکبیر مولا واجب دے اللہ سجدۃ السنت تھی دونوں تشہد دونوں التحیات دوانا التحیات للہ والصلوات دا واجب دی سو شو دولت شو نو دا یاد کے سورہ فاتحہ ویل صورت ملاول تقدیم تأخیر ترتیب تعدیل مطلب بیان کو دوانا التحیاتو او دعای قنوت او تکبیر قنوت دا لس شو یولسم منظمه قیده واجب دا آخری فرض دا آخری فرض دا او د امام دا پر دا مسئله دا چې سار او ماخام اوستن موس کی با پوچه تواز تلاوت کی باقی کی با پا مزه تلاوت کی سری جهری خو چې نیمه نه زیاته سوره فاتحه وی کنه په جهر او سر دنو الا یو آیت سره نه کیږي دا اوره نو دا سو شو دا شو یولس
12 دیارلسم چې دی هغه لږ ګران دی. د فرض لومبي 2 رکعتونه د قرات دپاره متعین کول د دې مطلب څه دی؟ غور سره اوره. د فرض 3 او 4 رکعت کې سوره فاتحه ویل سنت دی. که پاتې شوه سجده سهو نشته او خلک یې کوي. که ډک ته تش وکړو سجده سهو شته، خو که تش ته ډک وکړو سجده سهو نشته. نو فرض 3 او 4 رکعت کې که تا سوره فاتحه ووایې په تا باندې سجده سهو نشته او خلک یې کوي. یعنې صورت یې ورسره میلاو کړه، مطلب دا دی نو سجده سهو نشته او خلک یې کوي. او لومبی سلام واجب دی، دویم سلام سنت دی. دا 14 واجبات 14 فرایض ما تاسو ته یاد کړو، دا تاسو ته به نه یادېږي. سبانی با تنګړ تاسو خوړلي هغه تاسو ته یاد نه، دا به یاد کړي، دا به لیکي دی باندې محنت کوئ. د قرات تجوید کلپس زنګ نه وغواړئ، قرآن هم ټیک کې او د استنجا او دس او غسل مسلې هم وغواړئ. په هر یو باندې بیل بیل کلپ جوړ کړی دی. الله دې موږ ته سمجھ نصیب وکړي.